وخت د تیریږي که اخی او که بدي وی روجې راغلې دغه دي روجې په ختمېدو شوې روجې روانې شوې دومره ښکلې میاشت چې شروع کې تکلیف ورکوي او بعد کې ورسره موږ عادت شو. سلامونه امید کوم چې تاسو ټول به ښه یې ټیک ټاک به یې. دلته کې د سهار وخت ټایم دی منځونه وشو نور راخیږي دومره د خدای پاک ښکلې نظارې دي ښکلې قدرتونه دي که نه ښایسته موسم بدل شو ډېره تیزي سره ګرمي را روانه وه او اوس چې د بارانونو چې دی موسم یخ کو زمونږ طرف ته خو ډېر یخ شو او نور راته پته نشته موږ لا کمبلې نه دي ایښي خو بس دا هفته نیمه کې به یې کېدو اختر پورې به م ایښي بس چې زه سهار لمونځ وکړمه که نه هغې نه پس بیا زه وده شمه کچن صفا کړم وده شم بس بیا چې زه راپاسم بیا انټي راشي کار را سره شروع کړي د کور والا صفایانې وشي او زه وکې بیا 2 بجې زه کچن ته راننوځم چې د ماسپښین لمونځ وشي هغې نه پس زه بیا دا ځان ته اکسترا کارونه وکړم لکه سلاد مې صفا کړو پودینه مې ښه صفا کړه شنه چټني ختمه شوه ما د رمضان په سټارټ کې جوړ کړی الوګانو رګې مې ویشولې دا مې کېښو نن به جوړو برډ کریمي رول نو بس پیله مایل چې ټولو کې پیله زه لکه کار له ترتیب ورکوم داسې نه کوم چې بس ګډ وډ ولګوم که نه لګوم څو کارونه زه یو ځای کوم زما ګیس چې دی چوله اکثر 2 شیونه پې باندې شي خو چڼه چې دا چوله دا زه پیله نه ویشم کېدم بس دلته کې دا چټني دغه ما تاسو له درکړې دا ریسیپي پودینه شوه شنه مرچکي شو لږ شانتې پکې د اوږې پلي واچو دا به اوس د روجو نه سیوا ما سره پرته وي روجې به ختمې شي دا به پرته وي ولې چې دا بیا مختم په کار راځي که نه چټني خو بیخي بې حسابه جوړېدل په کار دی کور کې د دې فایدې هم ډېرې دي او څه چې کم سالن هم وي چې مزه نه هم کوي مزه وکړي بس ځاین یو سر کې مې ووهله دا به اوس چې ووره شي نو به بیا ورکوټې پیسیز کړمه او دې خوا سالن هم ما چې زه ټایم سره جوړ کړم چې زه نورو سامان ته فارغه شمه ځکه چې اکثر له چې مونږ دا دغه وکړو لکه چاټ شو سالن شو دا مخکې جوړ کړو زه د بیسن والا مساله مخکې نه جوړه کړم خوشتې کړمه هغې وجه دا ده چې صرف ما دپاره این ټایم کې سره کول وال شي نه هغه ګرم خوند کوي پکوړې ګرمې خوند کوي رولونه کوي بس هغه پودینې چټني مې دلې خوا روانه که دا هم جوړه کړم فریج کې کېدم دا ماله ډېره اسانتیا راکړي سلاتونه کټ کړم فروټ کټ کړمه نو دې خوا چې او تاسو وکتو که نه چې پیاز لږ شانتې دغه شو نو هغې کې ما دغه واچوله د چرګې غوښه او بیا مې سره ټماټر دغه 3 ټماټرو پیسټ واچولو لکه سالن مسالې چې کمې عامې پکې واچولې او ورسره دې کې ما 1 چمچه سور ټکېدلې او د اوږې پیسټ جوړ کړی دی عامې فریج کې ایښی دی هغه ما ته ډېر اسانتیا راکړي بس راوایخلم وایچومه بس چې دلته ښه سره شو مساله نو دې کې ما واچولو کدو شریف ما وی چې هسې روجې روانې چې په دې خېټه کې مې عبادتونه ډېر وکړي هسې مزه ډېر کوي غوښه لږه به خو خیر کار ته نه اخیستل دي که نه که دې کې لږی کدوم لږو دا ځکه چې دا صرف ماښامي کې وخوړی شي پښمني کې نه شي خوړی بس دې له مې پریشر ورکړم هلته پخېږي یو 15 منټ کې به پوخ شي به شي تیاره خو دا کدو مې پکې سور کو او بس الوګان چې دی هغه داسې نري چوپ کړي دا دومره مزېدار لګي که نه خرچه پې هېڅ نه راځي او تاسو به ترېنه خوند واخلئ دې نه که تاسو دا جوړ کړو بس الو چې دی هغه ما سره خو دا دغه شته همیشه تاسو یې په کانټني د چمچې والا په هغې هم نری دغه کولی شئ او دې کې به مونږ هګۍ واچو هګۍ به پکې نری کټ کوي او دغه شانتې چې دې له کمې سبزیانې مونږ کټ کوو آب هم نری چې څونه نری کټ کوي دومره دا مزېدار لګي بس این 3 الوګانو او 3 هګۍ شوې او ورسره به پکې بند ګوپي اچو شمله مرچکي دلته پکې ما نیمې چمچ عمره ټکېدلې سور مرچکي واچولو او داسې نیمې چمچې نه هم کمه لږ شانتې سپرکې مې پکې واچولې د زیرې پاوډر ختم وه مې وکتو ګورې زیره به پکې خامخا اچوئ ما پکې وانه چولوئ به چې خپله نه اچې چې تاسو سره نه تاسو هم پکې ما اچوئ مالګې واچوئ ښه ښکلی مکس کوئ او این دا بند ګوپي دی او شمله مرچکې دی شمله مرچکې هغه غټ مرچکې بس دا مې پکې واچول نري چې څونه نري تاسو کټ کړي دونه به تاسو ته اسانتیا وي ولې چې دا مونږ چې څه کې بندو وای دا ډېر ښکلې پکې دننه بندېږي نو بس دا مساله شوه تیاره دې مسالې نه تاسو همدغه شانتې سموسیانې هم جوړې شوي سموسیانې پټیانې بار میلاویږي رول هم ترېنه جوړولی شي دا د رول والا دغه هم دی مساله هم ده او تاسو دې کې لږه شانتې یشېدلې غوښه مچولی شي که زړه مو وي او که نه وي به زما غونده کې ساده کار وکړئ ښه دلته مې دا چیز واغېستو دی دا پټیانې بازار نه اسانۍ سره میلایېږي او ډبل روټۍ نه مې کنارې کټ کې او اوس چې دی دا ډبل روټۍ دی باندې معمولي لګي د اوبو چڼکه وکړئ بېدار لږه دغه شي نرمه شي
نو بس اوس یې دغه شانتې لاندې ایږدئ او لږ شانتې په بیلن باندې پریس کوئ، مطلب چې لږ نری شي، او پکې چیز والا ټوکړه به ایږدو او چې کومه مساله مونږ جوړه کړې وه د الو د هګۍ والا او پکې کیږدو. دې کې به ورته لاس لوندوئ. که دا برېډ لږ لوند دي معمولي غونډه کې لکه لوند لاس کې ونیسئ نو بیا هم دا صحیح ده. نو بیا دا ماتیږي نه، هسې دا برېډ ماتیږي او هر طرف نه یې ورو ورو بس بندوئ، د هګۍ پر شکل به یې جوړ کړئ. نو چې لاس لوند دا کار ډېر اسان شي، ولې چې هغه برېډ خو چې دی نرم شي نو بیا دا کار ډېر آرام سره وشي. بس دلته کې مې رولونه جوړ کړل، دا مې تیار کړو. دا به اوس سره کولو چې کومه مرحله ده هغه هم زه تاسو ته ښیم چې دې سره څه کوم. او دا دغه پاتې شو، دې نه نور رولونه هم جوړېږي، خو دا به زه بیا سموسیانو پټیانو کې بندوم، دې نه به یو 3-4 سموسیانې جوړې کړم. او دا چې کومې کنارې پاتې شي دا لړه نه کوي، دا په جوسر کې ووهئ، په څه کې میده کوي او دا اوچ کوي، دا برېډ کرم شي چې هغه بیا مونږ پکې اینډ کې کله دا دغه وخو که نه شامي کباب شو یا کټلس شو. دې خوا سالن شو تیار. دا دومره مزیدار لګي که نه د کدو د غوښې سالن. ښه ډېره دنیا پکې واچوئ چې دنیا سره او شنو مچکو سره څوک کنجوسي کوي که نه کټوۍ کې، نو هغې سره مې نه لګي. 3 هګۍ مې واخیستې، هغې کې مې تور مرچکۍ واچولو، مالګه مې واچوله او ښه ښکلې یې پینټ کړئ. پینټ مطلب په چمچ یې ډزوئ او که په دې وخئ. بس دا پینټ شي داسې هګۍ پکې دغه پکې وخئ، سوري هغې شکل د هګۍ دی نو زما نه هګۍ ویلې کېږي. رول راخلئ او داسې پکې ډوبوئ لکه غوطې پکې ورکړئ چې ولامبي او بیا یې سیډ ته ایږدئ. دا اوس مونږ برېډ کرم کې مبالي شو. برېډ کرم چې تاسو ته ما ووي چې ډبل روټۍ چې ده چوره هغې ته برېډ کرم وایي او دا بازار کې ډېره اسانۍ سره ملاویږي. نو بس دغه شانتې اوس به غوړو کې سره کوو. ما برېډ کرم کې ونه واخل، خو دا تاسو والی شئ که تاسو یې ببروالی غواړئ. هغه هر شی ډېر ښکلی جوړ کړي دا برېډ کرم سي او د هګۍ ماتیږي نه. ځینې خلکو نه کټلس ماتیږي، نو چې په دې هګۍ کې او برېډ کرم کې ووالی شي بیخي نه ماتیږي. ځینې خلکو نه دا کټلس چې دي نرم شي، هغې کې دکه ډبل روټۍ والا 1-2 پیسه ور واچوي، بس سره یې واغږئ، داسې به ښکلې کلک شي که نه چې د ماتېدو خطر هم نه او خوند باندې هم فرق نه راځي. اوس خو بازار کې هر شی ملاویږي، پیکه ډبل روټۍ هم شته، خوږې هم شته، خو داسې آیټم دپاره مونږ پیکه ډبل روټۍ استعمالوو که نه. او خوږې ډبل روټۍ کې هم هیڅ دغه نه نقصان نه چې تاسو یې واخلئ، ولې چې دا دومره معمولي خوږوالي دې کې چې کم دننه دغه چیز اتې نه راوتل شروع شو، ولې چې دا ګرم شي سایډونو نه، نو د دې ټوله مزه راځي دې چیز سره ډېره ښه. که تاسو په ډبل روټۍ کې ولې چیز نه بندول غواړئ، لکه ما خو پکې داسې پیس کېښود، تاسو یې نری نری په دې هګو سره ور کټ کړئ. دا هم د دې یو طریقه ده. دا ډیفرنٹ طریقې وي، خو چې تاسو یې کوئ که نه تاسو به زده کړه کوئ. ځینې خلک وایي دا کار ما نه خراب شو، نو زه وایم چې فرست دفعه خو هر چا نه خرابېږي، پیله ځل چا نه پرفیکټ نه راځي. ډېر کم خلک وي چې هغې نه به پیله ځل شی سم راشي. دویم ځل کې تاسو د خپلې غلطیانو پته لګئ، نوټ کوئ چې تاسو نه کومې غلطیانې کېږي، واخلئ کریمي چیز رول مې چې دی تیار کو، وګورئ دغه شان دي څومره زیات چې پکې چیز تاسو کېښودو دونه یې مزه زیاتوي. او دا ماشومان دومره شوق سره خوري، لوی خوري او د صحت نه برپور هم دي. او دا وګورئ پودینې والا داسې ښکلې کیوبزونه جوړ شو، فریج کې مې چې ایښي وو. بس دا دې چټني سره ماته ډېره اسانتیا یي، هر وخت زه نه پودینه ټکولی شم. ځینې خلک وایي چې فرش چټني فرش وي، دا د فرش چټني او دې کې اډو فرق نه، دا چې تاسو فریزر کې کینئ دا همدغه شان دي. بس هغې نه پس مې بیا ښه ډېر لوښي ووینځل. بازار کې مې لږ کار و، ما ته ویلم هغه کار به مو کړمه، د درزیانو سلامونه خو به مونږ اوس ډېر کوو که نه، اخري ورځ مې شوز به راغونډو. او دا شملې زما فیورټ دي، د بازار کې چې میلاویږي، پیکه پیکه خوږې او د پاسه پې دغه د لا واچئ، ډېرې زیاتې مزه کوي. خپل ساتئ خیال، میلاویږو به نیکسټ ویلوګ کې. الله پامان.